احکامات دی الله رب العزت په دوه قسمه سره دي. یو هغه احکامات چې الله رب العزت کې وو کړلو حکم کړی د صدقه کار وکړه، لمونځ وکړه مسلمانه، زکات ورکړه مسلمانه، روزه ونیسه د روزې په میاشت کې، حج در باندې لازم د حج وکړه، د مور پلار خدمت وکړه، د ګاونډي سره بهترین سلوک وکړه، اهل او عیال د جهنم له اور نه وساته. دا د الله رب العزت له جانب نه احکامات دی، حکم پې سوی ده. او دوم منهیات دي چې الله رب العزت فرمایلی چې له دغو کارو نه ځان وساته، حرام مال نه ځان وساته، ملاوت نه ځان وساته، بل مسلمان دوکه کولو نه ځان وساته، زنا نه ځان وساته، سود نه ځان وساته، حرام خوري نه ځان وساته، بل مسلمان مال نه ځان وساته، په ناجایزه طریقه باندې یتیم مال نه ځان وساته. نو دا د الله رب العزت له جانب نه حکم ده چې له دغو نه ځان وساته. هغه کارونه چې د الله رب العزت له جانب نه حکم سوی چې دا کار